کوم کسان سوشل میډیا باندې لګیا دي، سوشل میډیا کې انجمن سازی کې کوششونه کوي، انجمن سوشل میډیا باندې جوړوي، هغوی ته مو التماس دی چې هغوی کلو وطنو کې علاقو کې کورمې کې لګیا شه، سوشل میډیا باندې انجمن نه جوړېږي. څه مثلا مو لګیا یو څه سیکریټري دا جوړ شي، پلانکا جوړ شي، پلانکا ټیک دی، ښه کسان به تا نومینیټ کړي وي، خو راشه میدان کې سوشل میډیا باندې نمایندګانو جوړوله کېدای شي کلي وطن کې سره دلچسپیات نه خلي، خپل علاقې کې ساره ته اکټیو نه یې، ته صرف سوشل میډیا باندې تکیا د ویلي دی بلخ ته نه یم خور کوم ځای نه لګیا یې هغه ځای نه ته انجمنو کې ګوتې وایي و لګیا یې جوړوي. په کار دا دی چې میدان عمل کې ما تاسو کوشش وکړو. اخري یوه نقطه زه عرض کړم، انشاءالله دا به تاسو هم دې باندې غور وکړئ. دا کوم څه سوشل میډیا کې میدان ګرم دی، ځنه کسان غیر ذمه داری بیانات ورکوي، غیر ذمه داری سره هلته چوپ څه لګیا دي. مو اهل سنت ته هغوی ته دا التماس کوو چې کوم کسان تاسو کې هغسې کسان دي چې هغه لګیا دي لکه باولې کتې وي، هغوی خلو باندې کنټرول نشته چې څه دي یایي، چې مذهب توهین یې څنګه وکړلو چې یې وویله اندازې سالکي ته اور لګوي. ایمو طرف نه چې کوم کسان څه لګیا وي، کوم ځای نه لګیا وي، هغوی ته ریکویسټ کوو چې غیر ذمه داری سره سوشل میډیا ما استعمالوه، غیر ذمه داری سره بیانات ما ورکوه. ایتوری کوم ذمه دار ادارې شته دي، ذمه دار کسان شته دي چې کله وخت سره چی شي ضرورت پیښ شي بیان ورکوای شي. دا څه ځنه کسان وړه وړکي، ځنه بچي، ځنه علاقونه کېدای شي سره کورمې کې ته یې نه، ته یوروپ کې ناستې، ته سره کورمې کې یې نه، ته ایران عراق کې ناستې، ته اسټریلیا کې ناستې مثلا، تو ته سره حالات و نزاکت پته نشته. و ځنه خبرې چې زه او ته کوو دې وجې نه کېدای شي څومره مشکلات جوړېدای شي. علاقې ته دغه خاورې ته امن ته لزه مو ریکویسټ کوو دغو کسانو چې دغو شیو کې وریانه ګوتې ما وایي څومره څه حالاتو صحیح پته درته نه وي، صحیح اندازه درته نه وي، صحیح نزاکت باندې پوه نه وي. وایي چا څه خونو سره تعلق لري، دا جوانان، دا بچي، دا وړکي، دا هغوی یا په کار دی پوه کړي، هغوی ذمه داری دی که نه دی چې تا بچی ویلې غږېږي میډیا باندې نجایز. ځنه کسان لګیا دي مکمل زیاړې زورل هر قسم ته خبرې کوي، ته نه وځي، په کار نه دی دا شي.